بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا جوغابنج کې ډېر خطرناک اکسیډنټ شوی دی او پلین کوچ او د دویم ګاډي پته نه لګي، خو دا ګاډی په دې ځای کې باندې کوم د پولیس والا چې را روان دی سیده تللی دی سیند ته، او په سیند کې چې کوم دی نو دا ګاډی لا پته دی، خو دا پته نه لګي چې دا څه ګاډی دی، جي دی، ایکس دی، موټر دی، واګۍ ده، هېڅ څه پته یې نه لګي. او بل ګاډی چې کوم دی نو هغه پلین کوچ دی، هغه په دې روډ باندې بر ګاډي ته پاتې دی. او بهرحال که څوک زموږ دا ویډیو ګوري نو تاسو دا په سیند نظر وساتئ، که چېرته ګاډی وینئ یا انسانان یې په هغې کې نو هغې فوري ریسکیو سره او یا پولیس سره رابطه کوئ. او څنګه چیرمین صاحب څه پوزیشن دی؟ بس د جوغابنج په مقام ولاړ یو، دلته یو ګاډی لوېدلی دی، اکسیډنټ شوی دی، پلین کوچ هغه دی ولاړ او ګاډی کښته تللی سیند ته پته لګي نه. نو چې څومره د سیند په غاړه خلک یې نو هغه پام کوي چې باید د ګاډي هم پته نه لګي، ګاډی هم کښته وړلی او چې په دې کې سورلۍ څومره دي دغې تعداد نه دی معلوم، او څوک دي د کوم ځای دي دا پته هم نه لګي، او د کوم ځای دا پته هم نه لګي، خو ګاډی تللی دی سیند ته او هېڅ پته نه لګي، معلومات نه کېږي. نو موږ خپل عوام ته دا درخواست چې راوځي او دې سانحه کې زموږ ته منډه ووایي، ځکه چې دا دې سانحه ده چې څوک یې پېژني نه چې دا څوک دي، تل دي، ماشومان دي، زنانه دي، نارینه دي، څوک دي، چا دي، موږ ته دا پته هم نه لګي چې دا د هوښیارۍ دي، د دیر دي، د داروړۍ دي، دا معلومات هم نشته. نو دا څومره خلک چې سیند په غاړه دي چې دا دې پام وکړي، او که څومره زموږ اواز اوري نو هغه دې راشي چې دې ګاډي معلومات وکړي سیند په غاړه باندې. او که چا څه معلومات کېږي نو ریسکیو یا پولیس سره رابطه کوي، که چا څه معلومات وي نو ریسکیو والا پرې وایي، او دا ضروري ده. بس چیرمین صاحب ګاډی په دې ځای تللی دی که نه؟ دا وګوره دا ونه یې هغه دا اړېل دی، دا ونه ده که نه؟ دا ونه اوښتې ده. نو بس دې ځای کې دا سیند ډېر زیات هم دی او ژور هم دی. نو بهرحال شنډۍ باندې ورغلی دا کیکرې وال دي، دا کیکر او داسې شو نو خو د شنډۍ والا او په دې کیکرو تللی بیا کوزه. بهرحال پولیس هم دلته موجود دي، د ریسکیو ټیمان هم سیند ته تللي دي. او که څوک د سیند په غاړه یا دغی تاسو په سیند لږ نظر وساتئ، او چې څوک نږدې هغه راوځئ او وګورئ. که فرض کا داسې څه معلومات کېږي نو تاسو ریسکیو سره د واړی یا په خاګرام کې، خال کې، تیمرګره کې فلاحي تنظیمونه دي، نو دا راوځئ او دا سیند باندې نظر اچوئ، ګورئ او د وقوعو د ځای ته هم ځان راورسوئ او وایي ګورئ کوم ځای کې څه چل شوی دی. ریسکیو والا یو کس راغستی دی، ځکه نو معلومات نه کېږي چې دا به څوک ښه ریسکیو والا دې کس راجوت کړی و. ښه لکه یو پکې موټر سایکل والا هم والی شوی دی. او دا ملګري وایي چې یاره یو کس پکې دلته کې اودس ماتاو موټر سایکل والا و، نو هغه پکې هم والی شوی دی او هغه هم وړی. د هغه ته خو به هم پته نه وه که نه، هغه جس خوب هم لاروی و که نه. بس الله دې رحم کوي. بهرحال دا شیشه ده، دا هم دلته کې پرته ده. خو بهرحال چې څومره تنظیمونه والا دي، که سیول ډیفنس والا دي، نور دي، دا وګورئ چې دا اوس په دې شیشو کې راوتي دي او بیا چې ولویږي مستیانې کوي. دغه ګاډی هم داسې ویلی کېږي چې د واده نو پکار ده چې یاره موږ لږ احتیاط وکړو، ځکه چې بیا دغه معمولي غفلت زموږ دپاره د یو لوی دغه جوړېږي. سړی څه چل شوی دی؟ څه چل شوی دی دلته؟ څه چل دی؟ ای خدای دې د واده څه غر نه کړه. بهرحال دې وخت کې هېڅ قسم څه معلومات نه کېږي، او که چاته څه معلومات وي نو د هغې هم څه پته دې وخت کې نه لګي چې یاره دا څوک و، د کوم ځای کې. خو بهرحال چې څوک څه وایي هغه تاسو سیند باندې نظر وساتئ، او سیند ته چې کوم دی نو دا تنظیمونه ولته زموږ درخواست ده چې هغه راوځي او ټول په دې سیند کې سرچینګ شروع کړي، ځکه چې هېڅ پته نه لګي په دې ګاډي کې زنانه، ماشومان، دغه شیان د هغې هم پته نه لګي چې څومره دي، کوم ځای کې دي. او دغه پلین کوچ دی کوم چې په دې حادثه کې دا هم لګېدلی دی، دا د روډ بر غاړې ته پروت دی، او چې کوم بل ګاډی خو د هغې پته نه لګي چې یاره هغه څه شي، نو هغه لاندې تللی دی او هغې هېڅ پته نه لګي، معلومات یې نه دي.